أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. سورة مائدة آيات نمبر 114. وإذ قال الله او هغه وخت ریاد کا چې کله اوایي الله عز وجل یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم انت قلت للناس آیات خلق تویلی و اتخذونی چې تاسو ما ونیسی و امی او زما مور الهین معبودان من دون الله د الله تعالی نه ما سوا. قال دی بهوای سبحانك تات دی پاکی ما یکون لی ما لرهیس اجازت نست اند دی اقول چې زدی اوایم ما هغه څه لیس لی بحق چې ما لره هغه حق نی. ان كنت قلته اجیری دا خبره ما کړی فقد علمته نو بیا خو تو ور باندې علم لري. تعلم ما فی نفسی تفوهیج فهغه څه چې ما په زړه کې دي ولا اعلم او زه نه پوهیږم ما په هغه څه فی نفسک چې ستا سره دي. انک انت علام الغیوب یقینا انت علام الغیوب غیب پورا علم لرونکی. د دې آیاتو د مخکنیو آیاتو سره مناسبت ښکاره دي چې مخکې آیاتونو کې د عیسی علیه السلام په ارتباط دا یادونه راغله چې الله تعالی به د هغه څخه د قیامت په ورځ د خپل ځینو نعمتونو په ارتباط پوښتنه کوي او هغه ته به خپل ځینې نعمتونه ور یادوي. نو د قیامت د احوالو څخه دا یو حالت دی چې الله عز وجل به پر نصاراو باندې د حجت د تامولو او د دلیل د تامولو د پاره د عیسی علیه السلام سره د هغوی د غلطی عقیده په ارتباط پوښتنه وکړي. الله عز وجل ته دا معلومه ده چې عیسی علیه السلام چاته د تسلیث د عقیده امر نه دی کړی او نه په دې باندې راضی وو، لیکن پر نصاراو باندې د حجت د ښکارا کولو د پاره الله عز وجل د هغه سوال کوي. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ او هغه وخت ریاد کا چې اوای الله عز وجل عیسی علیہ السلام ته د نصاراو کافرانو او د هغوی مربوط نور د اورولو د پاره یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم انت قلت للناس انت آیاتا قلت ویلی وللناس خلق لرا یعنی هغه خلق چې د تسلیث عقیده درلول اتخذونی چې تاسو ما ونیسی و امی او زما مور الهین دو نور معبودان من دون الله د الله تعالی نه ما سوا. یعنی تاو دی خپلو پیروانو ته دا خبره کړې و. نو عیسی علیه السلام به دې جواب ورکړي. قال دا عیسی علیه السلام به وایي سبحانک تا ته دی پاکی یعنی زستا د پاکی عقیده لرم چې ته د هر قسم شریک څخه پاک او منزه. نو دا به څنګه بیا زما څخه واقع شي چې زستا د پاکی عقیده لرم او بیا به نور ته ستا سره د شرکت او د شریک کېدلو خبره کوم. قال دی به اوایي سبحانک توبه توبه تا ته زه د پاکی عقیده لرم تا ته دی پاکی وي. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ما یکون لی اجازت نستمال را اند دی اقول چې زدی اوایم ما هغه څه لیس لی بحق چې ما د پار حق او جایز نوي. یعنی زه فقط هغه خبره کوم چې هغه جایز وي. نو دا خبره به څنګه وکم چې هغه دی جایز نوي او حرام دي. یعنی نه په اعتبار د خپل عقیده دا خبره زکومه ځکه زه موحد یم او نه په اعتبار د الهي پیغام
چې زدا خبره وکم ولی چې ما ته داسې پیغام نه دی راکړل سوی چې خلکو ته د دې خبره وکم چې د الله عزوجل نه ما سوا ما او یا زما مور په الوهیت باندې ونیسي. ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. ان كنت قلته نو اول دواره خو د الله تعالی پاکي بیان کړ، یعنی اوله بیزاریه وکړله چې زه د تسلیث عقیده نه لرم او د تسلیث د عقیده څخه بیزار یم. ان كنت قلته نو کچیر دا خبره ما کړی فقد علمته نو تب دې باندې علم لري، یعنی ما دا خبره نه کړې، ما ته حق نه ده چې دا خبره زه وکم. ولی دلیل یې دا دی ان كنت قلته کچیر دا خبره ما کړی وي په واقع کې فقد علمته نو ته یقینا پاغه باندې علم لري، تور باندې علم لري. نو کله چې ستا په علم کې لا دا خبره نسته نو په واقع او په نفس الامر کې دا نه ده پیښ شوی، ځکه چې ته علم ور باندې نه لري نو قطعا دا پیښ شوی نه ده. ولی چې د ویلو په صورت کې به خامخا تا ته د دې خبرې علم وای، ځکه تعلم انت فوهیږه ما فهغه فی نفسی چې زما پزړی کې زما پزړی کې چې کم څه دي هغه باندې ته پوهیږه، نو د ژبې په خبرو خو بیخي پوهیږه. ولا اعلم ما فی نفسک او زه علم نه لرم ما فهغه فی نفسک چې ستا سره دي، یعنی د نور مخلوقات پر کم زم یو مخلوق یم چې ستا د طرف راته وحی ونسی، زه په غیب باندې معلومات نه لرم او یوازې تور باندې لري. په دې کې اشاره ودی ته ده چې انبیاء علیهم السلام په غیب علم نه لري چې الله عز وجل ورته وحی ونکړي. انک انت علام الغیوب، انک یقینا انت علام الغیوب، په غیب پورا علم لرونکی، یعنی پورا علم د غیب ستا سره دی. نو چې ما تخپل دومره عجز او ستا دومره لوی کمال معلوم دی چې ته په ټول غیب باندې خبرې او زه په هیڅ باندې علم نه لرم بیل ستا د ورکړي، نو ما تخپل عجز او ستا کمال معلوم دی، نو بیا به د الوهیت د شرکت دعوت څنګه وکم او څنګه به دا کار کولی شم. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم ما ندی ویلی دوی لره الا ما امرتني به مگر هغه چې تاسو ور باندې امر کړم هغه دا چې ان اعبدوا الله تاسو د الله تعالی عبادت وکړئ، دا سي الله ربي چې زما رب دی او ربکم او تاسو رب دی، وكنت عليهم شهيدا او زه په دوی باندې گواوم ما دمت فيهم ترڅو چې زه په دوی کې وم. ما قلت لهم د دې ځای څخه عیسی علیه السلام دوهم خبره کی، یعنی دوهم قسم بیزاری بیانی. ما قلت لهم دا خبره ما دوی ته نه کړي، یعنی تر اوسه خو یې نفي وي، اوس یې د نقیض اثبات کی. مطلب دا چې خبره خو به مې کړې وه لیکن دا خبره مې نه وکړې چې دا دوی کوي، او چې کړې مې دا هغه مې دا خبره کړې. ما قلت لهم ما ندی ویلی دوی لره الا ما امرتني به مگر هغه خبره ما ورته کړې ده چې تاسو په هغه امر کړیو. هغه خبره دا و ان اعبدوا الله ربي وربكم چې تاسو د الله تعالی عبادت وکي، ربي او ربكم چې تاسو رب دې زما هم رب دې. نو چې ته زما رب یې او زه دې مخلوق یم او زه ستا مربوب یم، تا ما ته تربیت را کړې، بیا به دا خبره څنګه وکړه. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. عیسی علیہ السلام خپل دوهمه بیزاری بیانې، یعنی دا اشاره ده و دې خبرې ته چې کتانو ندی ورته ویلي او دا یقیني ده چې تا ندی ورته ویلي، نو بیا دا د تسلیث عقیده د کوم طرف را پیدا شو. دا د تسلیث د عقیده نظریه د کوم طرف را نو دای د خپل عذر یادونه کوي چې ترڅو زه په دوی کې وم پر هغه حالات باندې خو ما ته علم دی،
او کله چې زتا د اسمانو طرف ته پورته کړم او بیا د په اخره زمانه کې وفات کړم او دا د اوس د حشر په میدان کې ستا مخ ته ولاړم د هغه وخت څخه وروسته پر دې خلکو باندې تا ته علم حاصلو تا ور باندې قدرت درلودلی تا ته معلومه ده چې دا د تسلیث عقیده ولی ایجاد کړ وکنت علیهم شهیدا وکنت زوم علیهم پر دوی باندې شهیدا گواه یعنی دا د تسلیث عقیده چې څنګه ایجاد سو نو د هغوی په حالت کې بزدا دوی خبرې وکم وکنت علیهم شهیدا زوم فاغوی باندې شهیدا گواه او با خبره ما دمت فیهم ترسو چې زپدوی کوم نو داغه وخت حال خو به بیان کړم ځکه چې ما لیدلې دي لکن فلما توفیتنی کله چې تا پورته کړم کاملن یعنی اول اسمان ته ژوندۍ او بیا په آخره زمانه کې دی وفات کړم كنت انت الرقیب علیهم نو كنت توی انت الرقیب نگران علیهم فاغوی باندې نو بیا د هغوی د گمراهی اسباب تا ته معلوم دي ما ته د گمراهی اسباب معلوم نه دي وانت على كل شيء شهید وانت على كل شيء فهر شبان شهید کامل گواه او خبردار حضرت عیسی علیہ السلام اول بیزاری د دې څخه اعلان کړه چې ما و دوی ته د تسلیث د عقیده تعلیم نه دی ورکړ دومره بیزاری دا اعلانې چې زه د دوی په احوال خبر نه یم ما ته د دوی د احوال پر علم نسته یعنی مطلب دا چې د دوی د عقیده اصلي سبب چی شو دا ما ته معلوم نه دی ولی ترسو پرې چې زه ورسره په هغه وخت کې دا شی نو لیکن ورسته چې پیدا شوی دی ما ته په هغه باندې علم نه دستا او نه دی حاضر پدې کې ښکاره خبره ده چې حضرت عیسی علیه السلام د خپل ځان نه د غیب نه پکې چې زب غیب باندې علم نه لرم بلکې دا ټول بندگان دا ستا په قبضه او قدرت کې دي اے الله کله چې زه تا د دنیا څخه پورته کړم توفیتنی توفا په عربي کې پورا اداینی ته ویل کیږي دیو سړی چې وفات سي دا وفات هم په داغه ورته وایي چې هغه پورا د مځکې څخه نور نقل سو عالم آخرت له نو کله چې زه تا پورته کړم چون کې دا خبرې د قیامت په ورځ باندې کیږي نو کله دې څخه اصلي معنا د وفات واخستسي نو هم کوم اعتراض نه واردېږي ځکه دا خبرې په قیامت کې کیږي دا د عیسی علیه السلام وفات خو په آخر زمانه کې یقیني دي اوس هغه ژوندی دي او اسمانونو کې كنت انت الرقیب نو ته په دوی باندې نگران او گواه علیهم په دوی باندې وانت على كل شيء شهید او ته په هر څه باندې با خبر او حاضری ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ان تعذبهم كتاغيل عذاب ورکی فانهم عبادك نو یقینا هغوی عبادك استا بندگان دي وان تغفر لهم كتاغيل بخشوك فانك انت العزيز الحكيم نو یقینا انت العزيز كامل غالب يا الحكيم د حکمت خاوند دي دریم بیزاری عیسی علیہ السلام کی هغه دا چې د دوی په اړه باندې زاد عذاب او زاد عفو اختیار نه لرم بلکې عفو او عذاب د استا په قبضه او قدرت کې دي چې ته چاته ورکولای شي ان تعذبهم د دې ځای څخه عیسی علیہ السلام د الله تعالی او د دې بندگانو تر بابین معامله بیانې چې الله تعالی د دې خپل بندگانو سره څه معامله کوي ان تعذبهم کچیرتا غویلر عذاب ورکه پر دې غلطه عقیده باندې فانهم عبادك نو یقینا هغوی عبادك استا بندگان دي نو ته اختیار لري ځکه چې دوی استا بندگان او استا ملکیت دي او ته مالک یې مالک لره د دې اختیار ستا چې پر جرم باندې مملوک ته سزا ورکي وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم او کته بخشو کې لهم دوی لره نو دا هم تا ته اختیار ځکه چې ته کوي او قادر ذات یې
فإنك أنت العزيز، نو یقینا ته العزیز غالب یې، یعنی ته چې دوی ته معافي کوې دا ستا اختیار دی، هیڅوک دا خبره نشي کولای چې ګواکې ته به العیاذ بالله دوی ته په عذاب ورکولو کې عاجز یې او یا به دوی ستا څخه وتښتي، داسې نشي کېدلی، نه ستا څخه دوی تښتېدلی شي او نه ته په عذاب ورکولو کې عاجز یې، بلکې ستا کامل واک او اختیار دی. نو که دوی ته معافي کوې نو ورکولی شي، ځکه چې ته غالب ذات او دا معافي دي هسې داسې نه ده چې بې ځایه ده. الحکیم د حکمت خاوند دی، نو معافي دي د حکمت موافق ده. تفسیر ابن کثیر را نقل کړي دي د ابو ذر غفاری رضی الله عنه څخه چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د باغستان لمونځ په جماعت ادا کړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته ولاړ او موږ هم کور ته ولاړو او ځینې ملګري په خیمو کې وه، هغه خیمو ته ولاړ. کله چې لمونځ خلاص شو او ګرده ملګري سره ولاړه، پیغمبر علیه السلام یې ګوړی وروسته د کوره راووتې او پر لمانځه باندې ودرېدې، په نفلي لمانځه باندې. ابو ذر رضی الله عنه وایي زه پسې راغلم، زه یې شاته ودرېدم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لمانځه کې راته اشاره وکړه چې راسته بغل ته ودرېږه، نو بیا یې راسته بغل ته ودرېد. په دې وخت کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه راغی، هغه شاته ودرېد، هغه ته اشاره وکړه چپه اړخ ته ودرېږه، هغه چپه اړخ ته ودرېد. خیر خو پیغمبر علیه السلام لمونځ شروع کړي، تلاوت یې لږ په زوره کاوه او دا آیات ته راغی: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وای تر سهاره پورې ټوله شپه تېره کړل او دغه یو آیات په ګر لمانځه کې وایه، په رکوع کې هم، په سجده کې هم، په ولاړه کې هم، په قیامه او په ناسته کې. نو دا ټوله شپه یې په دا یو آیات کې تېره کړه. وای ډېرې زیات ژړله. نو بیا سهار وای ابو ذر رضی الله عنه وای ما و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته وویل چې ته د ده پوښتنه وکړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا خپل پخوانی ترتیب یې ولې بدل کړي. نو وای ده راته وویل چې زه پوښتنه نه کوم، ته خپله وکړه. وای بیا ما ورته ویله چې زما مور او پلار دې تر تا قربان وي، تا د خپل عام عادت څخه نن ترتیبه بدل کړي. نو وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وویل چې ما د الله تعالی څخه د خپل امت په ارتباط غوښتنه کوله او دا آیات مې بار بار وایه چې ای الله که ته دوی ته عذاب ورکړې ستا بندګان او که ته ورته بخښه وکړې نو ته عزیز او حکیم ذات یې، دا ستا اختیار. نو وای زما د امت په ارتباط ما ته الله تعالی وویل چې زه به تا د ستا د امت په ارتباط ډېر ژر راضي او ستا امت ته به مغفرت وکړه. نو بیا یې وفرمایل چې زما هر امتی چې کله آخرت ته په داسې حال کې ولاړ شي چې ایمان یوسي، د ایمان په حال کې ولو که ډېره لویه ګناه یې کړې نو هم به هغه الله تعالی جنت ته داخلي. او زما شفاعت د هغو کسانو دپاره دی چې د کبیره ګناهو خاوندان چې لوی لوی ګناهونه ځینې سوي وي، خو د ایمان په حال کې سړی آخرت ته ولاړ شي. او بل حدیث کې دام راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به همیشه د دې آیات څخه وروسته دا وایي: اللهم امتی، ای الله عز وجل زما د امت په ارتباط د احسان معامله وکړه. نو الله عز وجل جبرائیل علیه السلام راولیږي او دا یې ورته ویل چې ته درته ووایه چې ولسوف یعطیک ربک فترضا، ژر دې ستا رب به تا ته هغه شی درکړي چې ته ورباندې راضي شي. اوس نو دا چې پیغمبر علیه السلام دا عمل کړی دی او دا یو آیات یې ویلی دی، ځینې علما وایي چې دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی، دا د امت دپاره یو قانون او معمول نه دی ګرځېدلی، ځکه چې پیغمبر علیه السلام انفرادي دا عمل کاوه. دا چې دا دوه صحابه کرام راغله ورسره ودرېدل دا جلا خبر، او یا دا چې دا نفلي عبادت او په نفلي عباداتو کې خو سړی تسبیحاتو پر ځای باندې آیاتونه ویلی شي او یو آیات چې دونه اندازه وي چې لمونځ پسې کېږي هغه ویلی شي، نو دا خو اوږد آیات دی لمونځ پسې کېدلی شي. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال الله وبوای الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا دغ يوم ورزد ينفع الصادقين
چې فائدہ برسي الصادقین رښتیا ویونکو لره صدقهم داوی رښتیا وي لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم د دوی د فار اب جنات جنتنوي تجري چې بهيج به من تحتها تراغلان دي الانهار ولي خالدين فيها ابدا همیشه به اوسېږي فيها پدا جنتونو کې ابدا همیشه رضي الله عنهم الله عز وجل بداغوین راضی وي ورضوا عن او دوی بدل الله تعالی سره راضی وي ذلك الفوز العظيم هم دغه لوی کامیابی ده قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم د دې ځای څخه د مخکنی ټول مکالمات ورسته الله تعالی فرمایي چې د قیامت احوال موږ درته ذکر کړه چې د قیامت په ورځ به ټول انبیاء علیهم السلام او ټول امتونه دا راجمع کیږي او د دې ټول څخه به سوال او جواب کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څنګه تاسو دنیا ته راغلی یاست هغه حالت به د قیامت په ورځ د الله تعالی په حضور کې درېږي اول کس چې هغه تکالی ور واغوستل سي هغه به حضرت ابراهیم علیه السلام وی چې کالی به وراوستل کیږي نو تاسو په دغه شکل باندې لکه دنیا ته چې راغلی یاست التبد الله تعالی په حضور کې په همدغه شکل باندې ولاړ مطلب دا چې شی به ملتي بدنونه به ملت لغړوي او لت سر بیاس او ناسنت بیاس نو په دغه وخت کې به صرف هغه خلک کامیاب وي چې هغه په اشتیا او په اخلاص صحیح عقیده آخرت ته راوړي نو الله تعالی دا دې ته فرمایي چې خلکو ته دغه ورځ د دې صدق او اشتیا دا نفع رسي چې ایمان اقوال عقائد او دا غرنګ اعمال ټول په صدق باندې په ایمان کې صداقت ضروری دي چې انسان به صادق او رښتینی وي په اعمالو کې هم صداقت ضروری دي په اقوالو کې هم صداقت ضروری دي هم به خبره رښتیا وي هم به عمل رښتیا وي او هم به عقیده رښتیا وي نو دا چې انبیاء علیهم السلام خو د هغوی د صداقت خبره خو الله تعالی خپل کړي ځکه چې هغه انبیاء علیهم السلام را لېږلي دي نو چې انبیاء یې ګرځولي دي ښکارا خبره د چاغوی رښتینی د هغوی کار خو جوړ دومره توقع هغه صحابه دي د هغوی کار هم جوړ دي ځکه چې سید الرسول صلی الله علیه وسلم د آخرت د نجات شاهدی ورکړي دا هغه څورسته تابعین دي د تابعینو حالت هم برابر دي ځکه د هغوی د زمانه په شوالی پیغمبر علی السلام شاهدی ورکړي تبع تابعین هم دي ورسته زمانه په فتنو او مشکلاتو کې واقع نو د ایمان په حال کې کڅوک تللی وي نو التبه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه د ایمان شاهدی ورکي او ملائکه به هم د هغه د ایمان شاهدی ورکي او دا کسب کامیاب شي او که ایمان شانو وړي العیاذ بالله نو دا د همیشه د پاره فضیلت او په اخروی عذابونو کې اخته دي چې نه ختميږي نه کمیږي او نه انسان د هغه څخه سکون حاصلولای شي نو ځکه دوستانو دا ډیره مهمه خبره ده چې انسان د خپل ایمان د حفاظت ډیر کوشش وکړي او په آخره زمانه کې دا ایمان داسې د انسان دی چې خبر به هم نه ایمان بتللی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې پر تاسو باندې به فتنې راځي دا فتنې به داسې در باندې راځي لکه د تورې شپې دغه تورې ټوټې یعنی یوه حصه چې د ابولي څخه تاریکه کیږي د مثال په توګه د ماښام په اول وخت کې ډیره تاریکه نه ورسته قرار تاریکه پخیږي داسې پر تاسو دا فتنې راځي او دا فتنې به در داسې وخت راسي چې یصبح الرجل مؤمنا یو کس به سهار مؤمن وي ویمسي کافر ماښام ته به کافر سوی او ماښام به مؤمن وي سهار ته به کافر سوی دغه کفر نو پسې شي باندې راځي د دې وجه دا ده چې عموما د انسان نه داسې خبره وشي چې هغه د ایمان سره ټکر ولري په کافر سي او دا چې د کافرانو تسلط پر مسلمانانو راغلي د کافرانو د نظام تایید وکړي العیاذ بالله د کافرانو معاونت وکړي او قطعی حرام حلال وګڼي ځینې کسان د قول په وجه خو یو شی حلال نه ګڼي لیکن د عمل یې داسې معلومیږي لکه دا کار چې د حلال مثلا رشوت قطعی حرام دي که یو سړی دا داسې خوري همیشه او دی دا زره ګناه هم نه بولي نو دا سړی د عمل یې دا معلومیږي چې دغه دی حلال بولي
یا سود دی یا بل حرام کاروبار دی د دې حرام کاروبارو د زیاتو کولو په وجه اخر د انسان عقیده د هغه د رواوالي ګرځي چې د رواوالي عقیده یې ورته ودرلودل پس په دې وجه باندې العیاذ بالله د ایمان نه وځي نو ځکه د ایمان حالت ډیر ضروری دی چې ایمان سره آخرت ته یوسي ایمان که سړی آخرت ته یوړي لوی خبر علما وايي دا خو کمال دی چې ایمان دی راوړ خو تر ټولو لوی کمال دا دی چې تر مرګ در ساعته ورسه بس چې آخرت ته دې سره یوړي بس کامیاب ہے نو الله تعالی فرمایي قال الله عز وجل بو فرمایي هذا يوم الدغور د ينفع الصادقين فائدہ رسي رښتیا ويونکو لره صدقهم دا غوی رښتیا ویل چې په اعتبار د عقاید او اعمال او اقوال هغه رښتینی وي په دنیا کې دا اعمال په صحیح طریقه کړی وي نو اوس د دغه فائدې تفصیل دادی چې لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها دغه مؤمنانو صادقینو د پاره به جنتونه وي چې بهیر به من تحتها ترغلاندي الانهار ولی خالدین فیها ابدا دی با پدی جنتونو کی د دو یا درو ورځو د پاره نه وي بلکې د همیشه د پاره بوي او دا همیشه توبه په جنتونو کې هم داوي چې رضی الله عنهم الله عز وجل بده غوین راضی وي ورضوا عنه او دی بد الله تعالی څخه راضی وي یعنی دا نعمتونه بل الله تعالی دوی تور کوي حدیث کې راځي چې الله تعالی جنتیان جنت ته داخل کی او بیا د دې جنتیانو د پاره اعلان وکي چې تاسو د پاره تر ټولو لوی نعمت دادی چې تاسو څخه د همیشه د پاره راځي او بیا په هیڅ وخت کې پر تاسو باندې نه ناراضه کیږي الله عز وجل دې موږ او تاسو په دې کې حساب کړي ذالک الفوز العظیم نو الله عز وجل فرمایي دا کوم څه چې تاسو ته ذکر سول ذالک الفوز العظیم دا لوی کامیابی یعنی که کامیابی غواړي لوی کامیابی دا ده چې ستاسو رب ستاسو د کامیابی اعلان وکړي او ستاسو رب ستاسو څخه د خپل راضي کېدل اعلان وکړي د دنیا کامیابی د دنیا صحت او ناجوړي مال او دولت فقر او غنا پریشانی او خوشحالي د عارضی د یو څو ورځې دي دا تیریش ذالک الفوز العظیم دا لوی کامیابی ده چې انسان ته الله تعالی ور نصیب کی الله عز وجل دې خپل کلام په برکت مشترا نصیب کی لله ملک السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير په اخر کې د توحید خبره دوباره راګرځي او د خپل قدرت یادونه دوباره کوي یعنی ایز ما بندگانو ما چې تاسو ته د دومره ډیر احکامات درلېږلي دي دا زما حق دي چې در استو مې ځکه زه د مځکو اسمانونو مالک یم او تاسو زما بندگان یاست پر تاسو باندې زما د حق دی چې زما د احکامو پابندي وکوي لله ملک السماوات یعنی دا ټول احکامات چې تاسو ته ذکر سول دا د الله تعالی کمال قدرت دی ځکه چې لله یوازې الله عز وجل رد ملک السماوات فاچه د اسمانونو والارض او دمزکو وما د هغه فيهن چې پمزکو اسمانو کې دي یعنی تمام تصرفات دمزکو او د اسمانونو او پمزکو اسمانو کې چې کوم نظام دی یوازې د الله عز وجل په قبضه او قدرت کې هیڅ یو متصرف په دنیا کې نشته او نه الله عز وجل چاته په خپل خدایي اختیاراتو کې د تصرف اجازت ورکړي وهو على كل شيء قدير ځکه ملکیت یوازې الله تعالی لره دی دا څنګه چې مالک دی په خبر نه دی بلکې هو د الله عز وجل على كل شيء قدير په هر شی باندې کامل قدرت درلودونکی کامل قدرت ور باندې لري کامل علم ور باندې لري نو ټول شان د الله تعالی مملوک دي د الله تعالی د قبضه او اختیار او علم سوتلی نه دي صدق الله